أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا سورة الملک دا شروع شو چې پرونه شروع حضرت شیخ صاحب مبارک دامت برکاتهم العالیه کړې وه. سورة الملک فضایل تاسو بار بار اوریدلی دي او د سر آیاتونو تفصیل حضرت شیخ صاحب پرون کړی. بس یو خبره بنیادی دا پکې یاده کې هغه شیخ صاحب هم وکړلو زمانه مورې خبره داره چې سورة الملک کوشش کوي چې هر بنده یې وایي، نمازخوتن یې وایي، الله رب العزت په انسان د عذاب نه بچ کړي. احادیثو کې چې کم راغلي دي نو په خپله ویل راغلي دي او زیات نه زیات که چا قرآن نه ویل د بل بنده نه موریدي شي او هغه هره شپه راغلی دی د یو خاص شپې تعین او تخصیص کول چې یو خاص شپې سره ته خاص کې دا صحیح نه ده. مخکې چا کړي نو هغه بعضې وخت څه مصلحت یي هغه د یو وخت سره یې به غلطه نه یي کړې، موږ دا نه وایو. هغه یو مصلحت یي لکه ته یو کار شروع کړې د یعنې تا په کور کې کوهي وکنسته، مشر یې ته تا کوهي وکنسته اوبه دې ترې اخښلې، ستا پسې نسل در نسل بدل شو، بل نسل راځي هغه وایي چې نه دا پلار زما کوهي دی دی کنستی نو بس دا به دې ځای دا خبره غلطه ده. هغه به نقشه یو شان وه، کور کې به چې دی تقسیم نه اوس به پکې تقسیم وي. هغه ټایم به هغه ته په دې کې خیر ښکاري څه کار و د څه شي د وجې به یې شروع کړې وه یا کیدای شي د مصلحت د وجې مثال په طور چا تبارک الذي د یو شپې له شروع کړی وه چې دا خلک به پرې راغونډېږي بیا به ورته زه د دین مسلې بیانوم یا به کیدای شي څه مصلحت و چې وقت سره مصلحت ختم شو او بیا یو څیز دونه لازم شو چې د هغه څوک پرېږدي نو په هغه باندې تان او تشنی راځي او اسلام هغه خاص کړی نه وي، ځکه دا اتارټي دا چا سره نشته، دا اختیار چا سره نشته چې یو عبادت ترې راوالي او هغه دې خاص کړي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمع نفل نه دي کړی. نو موږ وایو علی الاعلان نفل کول چې ټول خلکو ته اعلان وکړي او خلک راغونډې چې نفل کو راځي نو دا د احنافو په نسبت مکروه تحریمي وجه دغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلک داسې نه دي کړي نو دا پې ملازم دغه یو خبره. نو بیا انسان پې د عذاب نه بچ کېږي. چا نه یې ویلې کوشش وکړئ لږ لږ شروع کړئ، قرآن یو یو ټکي شروع کړئ. بلا دا دونه کسان شته دې کې عالم ته مجد نشته، تا سره بس یو کس قرآن ویلی هغه سر کې نه به تا سره به زه چې دی لږ لږ یو یو ټکي وایم، هر کس درته یو ټکي خولی شي دوه درته خولی شي. الله دې راله توفیق راکړي. دې سره آیاتونو تفصیل شوی دی پرون. تبارک الذي برکت والا دی هغه ذات د دې صورت چې دی دعوه دا برکت دی چې برکت ثابت دی د چا نه؟ د الله رب العزت نه. په یو کار کې په اهل و عیال کې ستا په کور کې ستا په مال کې ستا په زندګۍ کې په حال کې په دې کې به برکت څوک اچوي؟ الله رب العزت، بل څوک برکت نشي اچولی. ښه تبارک الذي برکت والا دی هغه ذات بیده چې په لاس د هغه کې الملک بادشاهي ده وهو اختیار د هغه په لاس کې دی وهو دغه الله تعالی علی کل شیء په هر څه باندې قدیر قدرت والا دی. د الله رب العزت په قوت کې د هغه په اختیار کې د هغه په لاس کې دا ټول اختیارات او بادشاهي ده او دغه الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا دی. الذي دغه الله تعالی خلق الموت پیدا کړی دی مرګ لرا والحیات او زندګی لرا. الکه موت مقدم که په حیات باندې دا ځکه چې حیات چې دی دلته اعتراض هم راځي دا یو څه بل څه دا خلک چې اعتراض کوي مرګ مقدم که په حیات باندې پکار دا چې حیات مقدم په مرګ باندې. موږ ورته کاکا او مرګ خو لا شی دی د مرګ وړو څه شی نه دی نو بیا اعتراض پې راغی. موږ ورته کاکا
مرګ د انسان نه چې روح ووته نو داسې نه دی چې ګنې بس دا بدن او دا روح دا داسې پاتې شو، نه صرف د دې بدن نه جدا شو، نور د دې روح دپاره یو خپل مستقر دی، د ده دپاره یو خپل ځای دی، د دې بدن دپاره د دې روح او د بدن خپلو کې یو ربط او تعلق دی. نو داسې نه ده چې بس دا مرګ هسې دا مړی بس هسې پاتې شو، د ده سره بس اړوسه شته نه. نه دس باقاعده که ستا ډپې چیو که ته پې خفه کېږي چې کافر د دنیا نه تللی دی نو هغه ته باقاعده عذاب مخصوصي، او که مؤمن تللی دی الله رب العزت والله باقاعده د جنت هغه خوشبویانې د جنت نعمتونه دی مخصوصي. الله دې توفیق راکړي. نو د دې وجې بیا موت مقدم که ځکه چې ابدي زندگی او ستا همیشه دپاره د مرګ نه پس زندگی ده، هغه چې د هغه بیا اوږده زندگی ده، هغه د همیشوالي ده، او د حیات د ظاهري د دنیا زندگی دا لږه ده. الذي دغه الله تعالی دا اوس ټول دا چې دي تقریبا 12 دغه چې دي دلایل دي په دغه باندې چې برکت ورکوونکي ذات څوک دی؟ الله. الذي دغه الله تعالی خلق الموت پیدا کړی دی مرګ لرا والحیات او ژوند لرا لیبلوکم دپاره د دې چې ازمیختو کې وکاکا پتا باندې ومشره پتا باندې وکشره که طالبي که مولای که تبلیغي او که پیري او که عام بندی چې د هیڅ شعبې سره د تعلق نشته خو کلمه دی د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی د الله وی وبنده بس ته چې مسلمان کلمه دی ویلی ده نو زما احکامات ته متوجه شو لیبلوکم ایکم احسن عملا ستا باندې ازمیکم امتحان کوم چې ستاسو نه څوک ښه عمل کوي. دا یې نه دی ویلي عمل د کثرت یې نه دی یاد کړي چې څوک ډېرې سجدې لګوي، څوک چې دی ډېرې صدقې ورکوي. الله وایي چې ښه عمل کوي. تاسو به حدیث کې ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث مفهوم دی، وایي چې ډېر عمل ته وکړي او هغې کې اخلاص نه وي نو هغه د هیڅ برابر نه دی، خو چې یو کجوره دې ورکړه او په اخلاص سره دې ورکړه نو خدای د احد د غر برابر دی. یا بل حدیث کې راځي چې صحابو یو کجوره نو د هغې یوه کجورې صدقه ده د احد د غر برابر، ولې هغې کې اخلاص زیات. الله دې راکې پیدا کړي. نو خبره داسې ده چې الله وی په تاسو ازمیخ کوم چې تاسو کې کوم یو ښکلی عمل کوي نو ښکلی عمل څه دی؟ مثال به طور ته مونځ ته ودرېدې نو کوشش دا وکړه چې اودس چرندام سم وکړي. جومات ته رادننه کېږي په خیخ په رادننه شه. جومات کې حدیث کې راځي چې یو کس مونځ ته انتظار کوي گویا دې په مانځه کې شامل دی، دې په مانځه کې شامل دی او تر څو چې دې د مانځه انتظار کوي فرشتې ده ته دعاګانې کوي. حدیث کې راځي خو چې د خبرې ما لا یعنی خبرو کې دي یعنی بې ضرورته خبرو کې دي لګیا شوي او چې څنګه دې بې ضرورته خبرې شروع کړي نو فرشتې ورته په دعا شروع کړي. اوس حساب لګوه. یوه بله خبره دا ده چې کله ته مونځ ته ګوره استاد محترم مفتی اعظم پاکستان و هم بنده نو مفتی محمد زروری خان صاحب رحمه الله تعالی هغه به په جومات ته چې رادننه شي د دې سلامونه ما اچوي خوا کې در سره یو بنده عبادت کینی بس هغه ته که په مزاج خوا کې کېناستې بس واچوه نو د دې سلامونه ما اچوي. هغې یوه وجه وي دا د احادیثو کې راغلي ډاریک په ډاریکه چې دا کم کس انتظار کوي د مونځ گویا دې په مانځه کې شامل دی او بل څوک به ذکر اذکار کوي څوک به څه کوي څوک به څه کوي. نو بیا چې نیت دې کله وتړو نو کوشش وکړه چې ستا نیت کې بل څه رانشي او کوشش بس پکار ته په کوشش مکلف. بیا دې الله اکبر ووایي نو کوشش دا کوه چې د مونځ الفاظ صحیح کړي. د اکبر په ځای اکبر نه وي دغه شان سبحانک اللهم نه شروع کنه بس مون صحیح کوه. خلک صورتونو پسې خدای دا شی صحیح کوم دا هغه بنیادی مون صحیح کوه مون صحیح اکثر خدای اکثریت آیت مشران ولا به کسی پرې دوی من تعلیم نو کړی دا کشرانو کې دا قران ته ناسمت ذکر الکانو کې بازو ویل دي چې زمون مون زیر شوی. تاسې کسان پکې شته چې ما ورته دا ویلي چې تا اللهم انا ما وایه دې پسې اوس اللهم ربنا وایي تر څو چې اللهم انا نه زده کړ
او اوسه پورې علامه نه شروع کړی نه د دې کال 2 شو دا د هغه ټیم خبرې د دې کلي داسې زنانه شته چې ما ته ویلي چې زموږ نه مونځ هېر شوی دا تاسو سره په کورونو کې دي زه بل ځای خبرې نه کوم دا هغه د فرعون او د دغه کیسه نو چې کله بیا مانځه ته ودرېدې نو د مونځ الفاظ صحیح که هوشو او حضو کې خیال وساته الله دې توفیق راکړي بیا یعنی انسان د قرات که چېرته ورته صورتونه یاد دي بس صحیح ده اوږده وایي دا هم کولی شي ښه مونږ وایي چې بس یو صورت یې الله م ترکې په وي ورپسې د ایلا پې درځي ووایه که نه څه بده خو نه ده او سنتو کې خو ویلی شي یو بار هم یو صورت ویلی شي دو صورته ویلی شي یو د الف لام میم وي دویم درته چې دی فذکروني یاد دي دا ووایه خیر دی بل درته بل ځای یاد دی هغه ووایه اوږد قرات وکړه نوافلو کې اجازت شته بیا دغه هم درته ستا چې دی مثال په طور انسان دی کمزور دی یاد کړي نه دي رکوع ته ښکته شو چې څومره دی وست دی دا 3 ځله خو اقل مقدار دی څومره ډېر ویلی شي وایه ورپسې دعاګانې پکې وایه په پښتو کې مه وایه ما چاته ویلو زنانو بیا په پښتو کې دعاګانې غوښتې په سجده کې دا بیل کار وکړه ته مړ دا شته مونځونه راوګرځوي نو هغه داسې کار دی چې په رکوع کې سبحان ربي العظیم وایه څونه ډېر ویلی شي خلک وایي ناتکې که ناتکې ته حساب نه شي پوره کوی بس وایه چې څونه ویلی شي او ورپسې بیا دعاګانې غواړه ځان له په رکوع کې ډېره دعا قبلېږي په سجده کې بیا د هغې نه هم ډېره قبلېږي اللهم ربنا وایه ربنا چې کومې دعاګانې ورته قرآن او حدیثونه یاد دعای معصوره چې څه ته بیا سجدې ته یا ودرېدې سمع الله لمن حمده په ټولو مذاهبو کې دا ولاړه چې د نیغه دا فرض ده صرف زمونږ په مذهب کې د وجوب درجه ورکړی سمع الله دا ولاړه دا فرض ده په نور مذاهبو زمونږ کې د وجوب درجه ورکړی صرف دې واجبو کې دا فرق دی چې په دې سجده سهو نه لازمیږي او د جلسې په واجب باندې نور دا واجب ده زمونږ په مذهب کې نو نیغ ودرېږه بیا پکې څونه ویلي سبحان الله حمدا کثیرا طیبا مبارکا نور پکې وایي ځان نه مونځ کې لګیا یې پکې اوس درپسې مقتدیان ولاړ دي نو چې اوس ته چا نه زور وباسي کله ناکله هسې په ټیم باندې جګړې مګړې کوي نو بیا کله ناکله شاټ ورکوه بیا یې تیاروه ځکه چې د امام غزالي صاحب صفا لیکلی دی وایي دا اختیار دا ټیمونه دا خو موږ د دغه لپاره ساتلي چې چونکې دغه ټیم له خلک راغونډ شي نور دا د امام سره اختیار شته چې اخري وخته پورې رسولي نو بیا دغه ووایه په ولاړه باندې یا ووایه دا خو اسان دی که دغه نشي ویلی دا خو ویلی شي اللهم ربنا ولک الحمد ووایه ربنا ولک الحمد ووایه ربنا لک الحمد دا خو اخري دی الله دې راته اسانه کړي بیا سجده د کشن نو بس ښکلی عمل چې څونه په ښایسته انداز سره کولی شي بس دغه ښکلی عمل دی څه ښکلی عمل څه بل څه شی نه دی د کشن بیا ته صدقه ورکړې څومره په پټه ورکولی شي یا په بهترینو الفاظو یې ورکوه علما وایي بعضې کراهیت طرف ته تلي چې ته ډایرکټ په ډایرکټه بعضې انسان یې هغه د عزت خپل د نفس ډېر خیال ساتي بس دغه ته مه وایي چې صدقه تا ته پته نه دا مې له تحفه راوړې دا یا خور له ورکې رور له ورکې نو هغې کې ته ولې ورته دا په مختلفو نومونو الله راوړه څه شي دا ښکلی عمل دی بس چې یو لاس باندې ورکړي دا ته خبر نه شي ښکلی عمل الید العلیا خیر من ید السفله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي برنی لاس سره دا غوره دی د لاندې لاس الله دې راله توفیق راکړي بیا دکه شان چې دی چا سره خبرې کوي ښایسته کلام وکړه حدیث کې راځي وایي چې مسلمان ته د تندیر وکړو نو دام صدقه ده الله یې توفیق راکړي دکه شان خبرې قرآن کې راځي الله پاک موسی علیه السلام دی قولا لینا وایي چې فرعون له ورځي چاله فرعون ځان ته خدای ویلی دی وایي چې هغه له ورځي نو کلام نرم کوه ورسه بس دکه شان نو بس الله دې راته اسانه کړي نو دا بس ښکلی عمل د ښکلی عمل څه بل څه شی نه دی یا کور ته دکه شان لاړې دا جګړې ماحول مه جوړه کور کې په سلام کلام ماشومان مشران کشران عدد کا د جامو د کپړو د هر یو شي په طریقه د خپل وس مطابق د ځان نه زیات خواهش ختمیږي نه خواهش ته نن 10 روپۍ سبب شي لیبلوکم د پاره دی چې تاسو چې ازمیختو کو په تاسو باندې ایوکم چې کم یو تاسو نه احسنو سدي بهترین دی عمل د عمل په اعتبار سره نو تفسیر ابن کثیر وی اخلصه و اسوبه نو بیا وی
وی علا وی ان یکون علی وجه السنه چې ستا د عمل مطابق د سنت وي که ډېر زر رکعاته نفل کې او د سنت مطابق نه دي نو خدای ته قبول نه دي وهو العزیز و دغه الله تعالی غالب دی الغفور بخنه کوونکی دی الله دې راته بخنه وکړي بیا الله بل دلیل وی الذي دغه الله تعالی خلق پیدا کړی دي سبع سماوات و اسمانونه طباقا طبقی نو مخکې اوسنو خو راته پته نشته چې دې څه نظریه ده او مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې سپوهانو باز نو باندې دا نظریه واغوي چې اسمانونه داسې د یو بل سره ټچ لګېدلي دي نو الله پې رد وکړه الله وی سبع سماوات طباقا الله رب العزت پیدا کړي د اسمانونه طبقی ما او دا ربط هم دي د مخکې سره تم تیر شي ما ترى فی خلق الرحمن الله وی تبنوینی په پیدایش د الله رب العزت کې من تفاوت سفرک الله رب العزت چې کوم اسمانونه پیدا کړي سمګه پیدا کړي د پدې کې به سفرک نه ویني ښا د انسان هغه اکثر دراړ راشي الکه سم دم لنټر دی پیسې دی ورکړي دی یو دغه پکې خو دی خوشي یو لرګي بس ټوله کیسه دی روانه شو یو چې روان شو بل مر بسې دي نو د الله رب العزت ته د دې ضرورت نشته ها الله رب العزت څه شي دی هغه د دې سيزونو نه پاک دی الله رب العزت اسمانونه پیدا کړی دي خو هغه کې سفرک نشته الله فرمای فرجع البصر وګرځو نظر د الله په کائناتو کې سوچو کنه الله یو ګوره چې ما څه پیدا کړی دي باز ته وګوره ایله ته وګوره کارغه ته وګوره مرغه ته وګوره توتی ته وګوره انسان ته وګوره انسان په خپل بدن کې سوچوږي او بو ته وګوره د کشان هوا ته نه فکر وکړه د کشان چې دي نو الله دې ته سوچو کا فکر وکړه بس کته ته بګي سفر ښکاري بس بیا سفرک پکې نشته الله فرجع البصر بس وګرځو نظر چې کوم دی الله په کائناتو کې نظر یو سیز وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد یو سیز به حکمت نه دی یو سیز داسې نشته چې د الله د وحدانیت نه پکې نوی الله وی هل تر آیت ویني من فطور صدراړ ویني په دې اسمانونو کې صدراړ پکې ویني تراړي تللی دي نه دي تللی بس ټیک ټاک اسمان بیا چې کله الله ختمول غواړي نو بیا یې څوک نشي راوړی ثم ارجع البصر الله وی دغه نه بیا نظر وکا کرتین دلته تسنیه ده خدا د پاره د تکثیر ده بار نظر وکا ينقلبون واپس بشي الیکا تا البصر دا نظر ستا تا به واپس شي دا سترګستا خاصن عاجزه د سنا دا به د سنا عاجزوي دا به عاجز وي د هغه خاص مطلب نه چې تا هغې ته نظر کړي چې ورغه زه به دې ځای کې فرق رو باسم دې ځای کې الله وایي ستا دا نظر به تا ته واپس شي خو څه شي عاجزه به وي د دې الله رب العزت بیا فرمای وهو حسیر او دغه نظر به سویه دا بچی دی دا دی بچی دی ستړی وي دا نیت به دی ستړی وي د دې سوچ د وجې نیت به دی ستړی وي د دې سوچ د وجې چې ما خو په اسمان کې سفرک پیدا نه کوم وهو حسیر او حال داري چې دا نظر چې راتو شي نو وهو حسیر الله وی حال داري چې نیت به سویه ستړی بوي الله وی ولا بل دلیل وی الله ولقد زينا السماء یقینا خیسته کړی دی موږ اسمانونه لرا الدنیا د دنیا بمصابيها پډیو سره نستور دې سوي دیوی ورته وی پډیو سره وجعلناها وغرزولم دي لرا د ستور لرا رجومن سشي وشتون کی دی لرا وشتون کی ګرځولې دي یا سکار دام ګرځولې دي شغله دام ګرځولې دي نو دا چې کله دا شیطانان د یو بل د پاسه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې به هم ویشتلې کېده داسې نه وه چې مخکې نه ویشتلې کېده خو بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو دی بند شو چې دی بند شو نو بیا دی د یو بل د پاسه هغه سر ته ځان ورورسوي نو چې هلته خبره فرشتې خپلو کې راوړي نو یو بل ته بل ته پاس کې لاندې بیا یې دلته د جادوګرانو تعویذګرو له راورسي نو ته والله ورشي راشه نوک کې دله ګورم ماشوم راوله ماشوم یې خو غریب نه پېژني او څنګه وي داسې ښځه را روانه وه داسې ویښته ببر و دا هغه چېرته پته نه د کور ښځه یې څه پسې کیسې نن سبا خور څه کېږي په نوک نه چې په معمولي دغه کې نه خو
نو الله وی ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. نو پدې باندې ملحدین اعتراض کړو چې تاسو غوای چې شیطانان د اوره پیدا دي، نو چې د اوره پیدا دي نو اور چې د اور سره یو ځای شي نو څه چلو شو. موږ ورتیا د اورم تبقی دي، اور د اوره تیز کی دي شي، بل انسان د خور نه پیدا دي، خو ته په لوټول او بیا ورته غوا کېره چې بیا د داخله وای کنه وای دل دا کشان اور دی د اوره. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وي د جهنم یوې طبقه د بلنه دا غینه چې د شکایت وکړي چې الله د دینه ماته ډیر سخت تکلیف دی، د اوره سخت دی. نو الله رب العزت ورته فرمایي چې دا ته اجازه ته یو وساله وي دا ګرمي چې دی دا د جهنم غساله. بل بیا هغه یخ ځای چې کوم د زمهریر هغې چې دی دغه وکړه نو هغې ته هم خدای ته ساله ني دا یخني د هغې نه حساب لګوه. دکه شان او یا 69% د دې اور نه هغه تیز اور دی، نو بیا حساب لګوه. الله رب العزت دې موږ بچ کړي. رجوما للشیاطین دا وشتون کی دا ستوري د څه دپاره؟ د شیطانانو دپاره. واعتدنا موږ تیار کړي دي شیطانانو دپاره، واعتدنا تیار کړي دي لهم د دوی دپاره عذاب السعیر عذاب اور والا. د شیطانانو دپاره الله وی عذاب تیار کړي دي اور والا سوځون کې. الله رب العزت دې موږ بچ کړي. خدای تعالی نه رضا شي، الله دوه جهان خیر منصب کړي، الله ملک میں اخلاص پیدا کړي، الله ظاهر باطن په سنت باندې مالامال کړي، الله د دوه جهان حیا پر د عزت مو ساتي، الله د سپاره راته برکت والا وګرځي، الله تعالی نه خوشحال شي. الله دې مجلس کې څوک بیماران وي